وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين ويا خير التوابين ويا خير الغافرين زمون د ټول ګناهګارو بندګانو د زندګۍ ټول ګناهونه معاف کا زمون د والدینو ګناهونه معاف کا زمون د بیبیانو د بچو ګناهونه معاف کا زمون د رونو او د خويندو ګناهونه معاف کا زمون د استادانو د شاګردانو د دوستانو ګناهونه معاف کا تمام عالم د امت مسلمه د مرو او د جنود مسلمانانو یا الله تمام لوی گناهونه وړ گناهونه عمل گناهونه خطا گناهونه یا الله په خپل فضل سلام ته معاف کړه یا الله زمون په هر قسم گناهونو باندې د عفو او د مغفرت قلمونه جاری کا یا الہ العالمین زمون د زندګۍ تمام عبادات طاعات اعمال صالحه په خپل فضل سره په خپل دربار کې قبول کا امين د دې دنیا د هر قسم عذابونو مصیبتونو تکلیفونو غمونو او پریشانونو یا الله زموږ حفاظت وکړه د مرګ په وخت کې د مرګ د تکلیفونو یا الله ته حفاظت وکړه د مرګ نه وروسته د قبرونو په تور یو کې د قبرونو د عذابونو یا الله ته حفاظت وکړه روز محشر کې مدهغه ازلی ابدی رسوایی او د ناکامۍ یا الله په خپل فضل سره زموږ حفاظت وکړه د دې دنیا هر خیر هر خوشحالي هر نعمت او هر عزت یا الله مونږ ته نصیب کا یا الہ العالمین د مرګ په وخت کې مو ایمان نصیب کا او کلمې د شهادت باندې یا الله مونږ ته مرګ نصیب کا یا الہ العالمین د مرګ وروسته د قبرونو په تور یارو کې د منکر او د نکیر د تمام سوالات او جوابات یا الله په خپل فضل سره موږ آسان کا یا الہ العالمین او روز محشر کې مو د خپل عرش د سوري دنان یا الله زین نصیب کا محبوب پیغمبر شفاعت نصیب کا یا الہ العالمین خپل رضا د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کا تمام عالم مقروض مسلمانان یا الله د قرضونو خلاص کا د دشمنانو مسلمانانو د دنیا بلې دشمنی ختمه کا د تمام عالم بیا اولاد مسلمانانو ته د اولاد دغه خزانونه نیک اولاد نصیب کا د تمام عالم اسلام د با اولاد مسلمانانو د اولاد د دنیا او د آخرت د هر قسم فتنونه یا الله ته حفاظت وکړه د اولاد غمونو یا الله ته زموږ حفاظت وکړه د اولاد نافرمانو د بی ادبو د ګناهونو یا الله ته زموږ حفاظت وکړه تمام عالم اسلام والدین د خپل اولاد د بار د خیر ذریعہ وګرځوا او اولاد د خپل والدینو د بار په دنیا او په آخرت کې د خیر ذریعہ وګرځوا یا الہ العالمین څومره مسلمانان په دنیا کې په کوم قسم مرزونو بیمارو کې مبتلا دي د دې مبارک عبادت په خاطر د دې مبارک وخت په وسیله د دې مبارک ورځې په وسیله د تمام عالم می اسلام د بیمارانو مسلمانانو هر قسم مرزونو بیماری یا الله په خپل قدرتونو سره ختمېږي د غمجنو مسلمانانو د غمونو نه ډک ژوند د خوشحالو په ژوند باندې بدل کا د بیمارانو مسلمانانو د بیمارو ژوند د صحت په ژوند باندې بدل کا د پریشان حال مسلمانانو د پریشانو نه ډک ژوند د عافیت او د محبت د سکون او د اطمینان په ژوند باندې بدل کا جوړې مو د خیر نه د ایمان نه د تقوا نه د رزق نه یا الله دقیقه یا الہ العالمین د جون څومره حصہ زموږ پاتې ده د جون په پاتې حصہ کې مو د هرې ګناه نه د هرې ناشکرۍ نه د خپل هر نعمت نه قدرۍ نه د هرې ګمراهۍ نه د هر قسم بیمار محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.